قریشي وایي قریشي صاحب مظفر وارثي داسې یو څو مشرانو ته ما کتاب چې ورکړو نو څلور پنځه میاشتې بعد په خپله زه ګورم چې زما په هغه کتاب د دې لیکوالو تاثرات چاپ کېدل شروع شو. سلیم اختر صاحب یو سالانه جایزه لیکله چې په یو کال کې به څومره کتابونه چاپ نو هغه سالانه جایزه چې ټول طویل بحث زما په کتاب کړی انور سدید صاحب او د نورو خلکو ما ته هغه کتاب چا خطونه راوړېږل چا خبرونه کې چا په چا رسالو کې چاپ کړو او زه حیران چې زه اوس په علم کې یم خو دا سلیم اختر صاحب زما په کتاب لیکي. بهرحال دغه شان جمیل جالبي هم لیکل وکړو. محمد علي صدیقي صاحب ما ته څه تجاویز راولیکل چې ته خو ډېر د کار سړی ته یو ریسرچ وکړه چې د پښتنو د نسل کم اردودان دي یعنې چې په نسل پښتانه دي خو اردو ادب کې ویلو دا په هندوستان کې یو کده ته په دې یو تحقیق وکړه زما تا نه دا توقع چې ته وکړې شي. صدیقي صاحب په وینا ما یو کتاب شروع کړ اردو کی تشکیل میں پښتونوں کا کردار هغه کتاب ما ډېر وروسته ولیکلو 2005 کې بیا چاپ شو خو په دغه دوران کې مې په دې کار وکړ هغه مقتدره قومي زبان چاپ جی نو زه داسې د اردو ادیب په حیثیت باندې میدان ته راغلم چې زما اردو کې کتابونه چاپ کېدل شروع شو او هغه بابای غزل ما ته یو ډېر لوی تحریک راکړو چې دا د بریسوي لوی خلک جمیل جالبي چېرته په چا لیکل کوي که نه او دا ټول خلک چې ما په کتاب لیکي زما انکریجمنټ کوي نو بس ما کتابونو ته زور ورکړو کتابونه لیکل مې شروع دغه دوران کې زما درې څلور کتابونه داسې چاپ شو په پښتو کې چې هغه د اردو ادب نه ما استفاده کړې وه. جمالیاتي تنقید باندې یو کتاب ما چاپ کړو د ښکلا هنداره نفسیاتي تنقید باندې راڼه فکرونه او یو څو کتابونه چاپ شول د هغې نور ریسپانس ډېر سټرانګ راغلو بس ما بیا نور یو کار نه کړو کتابونه مې لیکل او کتابونه به چاپ کېدل او رفتار مې تېز و هر کال کې دوه درې کتابونه به چاپ کېدل او د ادبي تنظیمونو سره زما تعلق هم و خپلو مشرانو سره به زه ډېر نږدې هر هفته به مختلفو شخصیاتو سره دوه ځل درې زما ملاقاتونه کېدل. قلندر صاحب سره خو به ډېر زیات اجمل خټک صاحب سره به لږ د هغې نه هم زیات و چې هغه ډېر مینهناک سړی و او زموږ نږدې چې کوم کسانو نو دلته تقریب الحق کاکا خیل صاحب د یونیورسټي ګرانټس کمیشن د پېښور ریجنل افیس هیډ نو د دفتر یې په دغه کې و د چړیاګر سره چې کوم ځای دی دا زموږ پېښور زون دی راحت آباد دې کې یو افیس و نو به زه به هره دویمه ورځ باندې راتلم نو میا صاحب زما ډېره حوصله افزایي وکړه. په دې دوران کې زما یو خوشقسمتي وه چې د انګریزي اخبار فرنټیر پوسټ شو په دې کې یو لیټرري پیج و او د هغې هیډ یا ډیګرام چې و ایډیټر چې و ډاکټر شیر زمان طایزی صاحب نو د ادبي غونډو تنظیمونو کې زما هغه سره تعلق پیدا شو او زما هغه د ایم اے سټوډنټ وم نو هغه طایزي صاحب زما ډېر انکارېج وکړ هغه ما ته چې تا انګریزي کې لیکه نو ما چې انګریزي په ما ته وړه ده وایي چې بس ته لیکه خو که نه نو ما به داسې په ما ته وړه انګریزي کې لیکل او هغه به یو ډېر سټنډرډ انګریزي جوړه کړه او په فرنټیر پوسټ کې به چاپ نو بیا زه د انګریزي داسې معمولي لیکوال جوړ شوم هغې نه پس زما انګریزي ښه وشوه او د فرنټیر پوسټ له کتابونو ته راغلم او بیا ما باقاعده لیک شروع کړو په انګریزي کې هم نو اردو انګریزي کې خو زما دا پس منظر او په پښتو کې چونکې زما خپله ژبه وه هغې کې ما ته څه مشکل نه و نو په هغې کې قلندر صاحب اجمل خټک یونس خلیل الله دې وبخي بیا لږ وروسته همیش خلیل صاحب سره ډېر مسلسل په روابطو کې پاتې شوم نو د دې پس منظر سره زما د کتابونو شمېر زیاتېدل او زما د کتابونو شمېر چې دی اویا ته رسېدلی دی شمېر په دغه اویا کتابونو کې داسې 15 شپاړس په اردو کې وي او یو شپږ اووه په انګریزي کې وي نور چې څومره دي هغه په پښتو کې په اردو کې د مختلفو ادارو زما خوشقسمتي ورته وایي یا د خلکو مهرباني ورته وایي چې کوم په ادارو کې ناست وو هغوی ما ته موقع راکړي نو زما څه کتابونه د مقتدره قومي زبان چاپ فتح محمد ملک صاحب هلته چیرمین نو هغوی د ما کتاب لیکلو هغوی به چاپ کړو بیا څه د کاتبي ادبیات چاپ نو کوم وخت چې فخر زمان چیرمین و زه هلته لږ متعارف شوم بیا افتخار عارف چیرمین شو نو هغه به ماته چې لیکه بس موږ یې چاپ کړو
نو ما به کاکا جي سره ورسره شخصیت او فن هغه پاکستاني ادب کې معماري او سلسله نو هغه کې عارف سے یو دوه کتابونه چاپ کړي او رستو خلکو چاپ کړي نو په کاکا جي سره ور شخصیت او فن ولی محمد طوفان شخصیت او فن د ترجمه الحق کاکا خیل شخصیت او فن څلور په شخصیت باندې هغه اکاډمي ادبیات چاپ کړي او په پښتو زمانو د تاریخ باندې یو مدري کتابونه لیکل سو اکاډمي چاپ کړي سم نور ادارو چاپ کړي خو په اردو انګریزي کې د کتابونو چاپ کېدل انګریزي کې هو زما خپل کایدازم یونیورسيټي زما کتابونه چاپ کړي پښتون کلچرل پښتو ټاپا کلچرل امپیکټ اف پښتو ان پاکستاني لانګویجز او زمینو په انګریزي کې جینیس خوشحال پښتو مینوسکرپټس ان پاکستان او داسې یو څو کتابونه په انګریزي کې چاپ شو او پښتو کې خدای نو کړی چې زموږ کومې ادارې دي د پښتو اکیډمي پېښور یونیورسيټي پښتو اکیډمي بلوچستان یونیورسيټي او ځینې نورې د پښتو ادارې نو کتابونه زما اوس داسې شو چې ماشاءالله په کورسز کې شامل دي په ماسټر کې په بي ایس کې په ایم فل کې شهین کې په ریسرچ کې چې کله د پی ایچ ډي دي سیزونه لیکل کېږي ډېر ماته راشي به تور ایگزامینر نو زه ګورم چې ټول نه زیات ریفرنسز زما د کتابونو ورکړي زه ډېر خوشحاله شوم او ناصر صاحب هغه سکالر بیا پاسپورټ هم ماته لږ زړه مې غواړي چې زما کتابونه یې کتلي نو دا زما پس منظر دی چې زه د یو انېجوکیټډ فیملي نه چې ما دا خبره ونه کړه چې زما والد صاحب چې دی هغوی خواري مزدوري کړې ده دا دیاړي او دا خښتې اچول او دا ټانګه چلولو پورې کار کړی دی نو هغوی د تعلیم او د دې څیزونو هېڅ پس منظر نه ما ته نه لاره ښودلې شوه نه راته د سبجیکټ سلیکشن کې څه ښودلی شو نه هېڅ نه شو کولی خو بس قدرت یو لوی ګایډ و چې لاره سمېدله نو زه د هغه نوي کلي د پرایمري سکول نه چې راغلم نو د قائد اعظم یونیورسټي د پاکستان سټډیز نیشنل انسټیټیوټ اف پاکستان سټډیز چې هغه د دې ملک د نورو پاکستان سټډیز سنټرز هم لیډ کوي د ټول ملک د ټول پاکستان نو زه د هغې ډایرکټر یم او زه کله کله داسې حیران هم شوم چې زه په سکول کې وم نو ما به په دې 3 میاشتو چوټیانو کې کله کله د دیاړي هم کوله کچه مزدوري ما به وایي چې 25 روپۍ پر ډے دیاړي وه موږ په هفته کې څه پیسې وګټلې میاشت کې مو څه پیسې وګټلې لکه چې زما فیملي بیکګراوند چې دی هغه څه افسران نو څه سیاستدانان نو څه بیوروکریټس نو څه شی نه و همدغه کچه مزدوري نو ما به هم کوله خو بیا چې اوس زه فیل کوم چې خلک ماته پروفیسر وایي یا زه بلکې ډایرکټر په حیثیت چې زه تاسو ته وایم چې زموږ د یونیورسټو د انسټیټیوټس چې دي هغه اټانومس دي هغوی د بجټ د استعمال کې د وایس چانسلر یا د رجسټرار یا د یونیورسټي د سیټ اپ محتاج نه دي هغه ډایرکټر حالې نه نو زه په لکونو کروڑو روپو دا چیکونه سایم کوم او زه چې 25 روپۍ ورځ دیاړي مې چلسته نو دا اوس کروڑو روپۍ زه هغه سایم کوم خو دا شکر دی چې کرپشن پکې و د دې باوجود چې ما سره پیسې نشته نو زه په ډېر زوړ ګاډي کې ګرځم نو اصل پېژندګلو زما په دې پروفیشنل لایف کې هم هغه د ادب لیک کتاب شاعري او هغه هم په دې ټولو ژبو کې خصوصي طور پښتو سره دی چې زما په فارسي کې مې لیکونه شته فارسي ترجمې هم شته او په دې نورو ژبو کې هم شته خو زه بیا هم په دې خوشحالي محسوسوم چې زه د پښتو یو لیکوال یم د پښتو ادب په هکله زه کار کوم که په انګریزي کې لیکم هم د پښتو لپاره که په اردو کې لیکم په پښتنو شخصیاتو پښتنو موضوعاتو او که نه په پښتو کې لیکم نو بس په اخیری خبره دا کوم چې پښتو کې زما کوم کار دی بلکې یو پورشن زما د کتابونو دی چې په کلاسیکل لټریچر ما کار کړی په خوشحال بابا رحمان بابا زما ډېر کتابونه هم چاپ دي او د رحمان بابا کلیات هم ما ایډیټ کړی خپل پریفیس سره مقدمې سره کاظم خان شهدا زموږ په کلاسیک کې داسې شاعر دی چې هغه ډېر ګران شاعر دی د سبک هندي شاعر دی زموږ چې په اردو کې غالب لولو یا په فارسي کې موږ صاحب کلیم بیدل وغیره لولو نو د هغه سبک شاعر کاظم خان دی نو ما د هغوی دیوان هم ایډیټ کړی دی د هغوی د دیوان شرح هم ما شروع کړې ده
یو والیوم چاپ دی هغه به انشاءالله نور چاپ کېږي تاسو درې والیومز کې به انشاءالله هغه داسې 2.5-3 زره صفحو کې به کور شي نو هغه یو برخه ده سمه ټرانسلیشنز کړي دي د انګلیسي نه پښتو ته نو ما یو ځان لا بیا کتابونه on the sublime یو ډېر سټانډرډ بوک د انګلیش لټریچر ولا خبر دي نو ما هغه پښتو ترجمه کړې ده د ډاکټر طارق رحمان یو کتاب د لینګویج اینڈ پالیټکس ان پاکستان نو ما هغه پښتو پورشن پښتو ته ترجمه کړې ده دا شان د ټولستای یو ډېر شاکار کتاب د کنفیشن اعتراف نو هغه ما په پښتو کې ترجمه کړې ده او سمور ټرانسلیشنز هم سه یو پورشن د ترجمه سما په ماډرن لټریچر کار کړی دی زموږ چې د وروستي دور د مختلف اصناف دي سما د خپلې ژبې او ادب په تاریخ کار کړی دی سما په اصناف ډېر کتابونه لیکلي دي پښتو ناول تحقیقي او تنقیدي جایزه یا ځینې نور صنفونو باندې نو دا زما یو تعارف دی ادبي چې ډېر ښه ډاکټر صاحب ماشاءالله ستاسو څو ځانګړتیاوې دي د انفرادیت ویلي شو په هغې کې یو دا هم ده چې ډاکټر صاحب داسې شخصیت دی چې د دنیا په هغه شخصیتونو کې چې په هغې باندې په ژوند بلیا کتابونه لیکلی شوي دي او یا چې کوم دی هغې باندې تحقیقي کار شوی وي نو په ډاکټر صاحب باندې تر اوسه چې کوم دی په اردو پښتو او انګریزۍ کې د دې په ژوند فن او شخصیت باندې کتابونه لیکلی شوي دي چې کوم دی تحقیقي سندونه د دې په ژوند او فن راستلی شوي دي نو تاسو له خواست دی چې په دې هم راسره رڼا واچوم ډېره مننه ګران نواز زما په کار یا په کتابونو یا په ادبي سفر باندې یو څو ام فل تیسیزونه لیکلي شوي دي په هغې کې څه کتابي شکل کې هم چاپ شوي دي څه پي ایچ ډي په سطح باندې کار روان دی د بي ایس په ډېر کارونه شوي دي خو څه د دغه سندي تحقیق نه علاوه د پي ایچ ډي ام فل یا د بي ایس تیسیزونو نه علاوه زما ځینې ملګرو په ما باندې کتابونه لیکلي دي ماشاءالله په هغې کې جوهر خلیل اردو کې کتاب دی حنیف خلیل شخصیت اور فن کی آئینه میں شیر احمد خلیل کو پختو کی کتاب دے چیارا کداور حنیف خلیل کو روم چاپ دے ڈاکٹر شہاب عزیز چرے داغے کتاب دے ادب شناس حنیف خلیل او پدې کې څه خو داسې کتابونه چې آتھرډ په خپل یو لیکوال لیکلي څه مختلف سکیټرډ میټیریل چې دی یو ځای شوي دي کمپایلیشن نو د کمپایلیشن کې یو انګریزي کتاب زما په هکله چاپ دی tributes to Hanif Khalil. او په هغې کې زه دا ډېر خوشحالي محسوسوم یا فخر محسوسوم چې په هغې کې په ما چا لیکل کړي دي نو په هغې کې د سویډن رایټرز شامل دي د علیګړ مسلم یونیورسټۍ چې دی پروفیسر حسنین د تاریخ پروفیسر دی یو نور دي انډیانا هغه لیکونه شامل دي انډرسبرګ مارک دا د سویډن رایټر دی هغه لیکلي دي د فرانس لیکوالو لیکلي دي زما په هکله رابرټ سیمپسن چې د امریکا دی هغه لیکلي دي یعنې بهرنۍ دنیا کې هم زما چې کوم انګلیش بکس دي نو هغې ته یو وزن ورکړی شوی دی نو څلور پنځه داسې کتابونه چاپ دي او څه د تیسیزونه دي چې زما په هکله څه لیکلي شوي دي او څه لیکلي دي بل ډاکټر صاحب څنګه چې ما وویل ځانګړتیاوې ډېرې دي خو په هغې کې یو دا هم ده چې یو زموږ مشر جاوید باچا ګیلاني صاحب د ثوابۍ سره تعلق لري نو هغوی یو ورځ په پروګرام کې داسې 60 سالونه نوي هغې تقریبا هغوی وویله چې یاره ډاکټر صاحب سره خو ما براه راست د دې نه زده کړې نه دي کړي خو د دې په کتابونو په ذریعه ما چې کوم دی ام فل او ماسټر کړي دي نو هغه وخت چې کوم دی دې ناستو په سټیج باندې هغوی دا خبرې کولې یا په یو بل ځای کې یو پروګرام کې یو کمیشنر و چې هغه ته کې بطور مهمان خصوصي راغلی و او ډاکټر صاحب د هم هلته موجود و نو هغه هم چې خپلې خبرې کولې نو په خپلو خبرو کې دا وویل چې زه د ډاکټر صاحب شاګرد پاتې شوی یم نو زما مطلب دا دی چې د دې شاګردان چې کوم دی هغه په ډېرو ځایونو کې خواره دي نو تاسو نه تپوس کوم چې تاسو څنګه محسوسوئ دغه حالت زه ډېره خوشحالي محسوسوم د کمیشنر او د دغه ټایم شاګردان زما ډېر زیات دي
زه په اسلام آباد کې په نووا سی اس اس اکیډمي کې د تیر 12 کالو راشي سی اس اس سټوډنټس ته ټیچینګ کوم. نو په هغې کې ډېر زما سټوډنټس چې دي هغه سلیکټ شوي دي، مختلفو ځایونو ته تللي دي، په پولیس کې دي، په پي ایم جي کې دي، په نورو کې دي، او هغې کې ډېر خلک اوس هم ورسره رابطه کې وو. زه خوشحاله شم او دې ته نور خوشحاله شم چې هغوی په غټو پوسټونو دي باندې چې موږ فخر په دې کوو چې موږ ستا سټوډنټس پاتې شوي یو. ماشاءالله. نو هغه خلک هم ډېر دي او دا چې کوم زما د لټریچر سټوډنټان دي نو د هغوی خو په زرګونو کې شمېر وي. خو زه زیاته خوشحالي په هغه یو کمنټ باندې ماته فیل شوې وه چې دا 60 years old ګیلاني صاحب ما څه پېژندلو په یو ادبي فنکشن کې راغلو چې زه بوډا سړی یم او زه د ډاکټر حنیف خلیل شاګرد یم. ما د ده په کتابونو کې ایم فیل کړی دی، ایم ماسټر کړی دی. نو په هغه ورځ ما ډېره خوشحالي محسوس شوې وه چې دومره مشران خلک زما په شاګردانو کې ځان شماري، حالانکه زه خپله شاګرد یم، زه به د چا څه استاد شم. ډاکټر صاحب ستاسو پښتو فلمونه چې کوم دي نو په هغې کې ډاکټر صاحب ډېره پوهه لري او په پښتو کې یو داسې ځانګړی کتاب چې هغه د پښتانه اداکاران په فلمي نړۍ یعنی عالمي چې کوم زموږ فلم انډسټري ده په هغې باندې د یو ضخیم غټ کتاب چاپ دی. نو زه غواړم چې ډاکټر صاحب د هغې باره کې موږ سره څه تفصیلات شریک کړو. زه لنډه غوندې خبره کوم چې دا پوره کتاب دی که نه پښتانه په فلمي نړۍ کې د دې ټایټل نه پته لګي چې لکه پښتونز ان فلم ورلډ. نو د دې مطلب دا شو چې پښتانه په ټوله دنیا کې په فلم کې چاته څه کنټریبیوشن دی، as actor, as a director, as a producer, as a singer او یا نور چې کومې څانګې دي د فلم. نو زموږ یو اړخ په خلکو ته معلوم دی که نه چې پښتانه په بالیووډ کې کار کړی دی، په هندوستاني فلمونو کې کار کړی دی، یا د پاکستان په اردو فلمونو کې کار کړی دی، خو د هالیووډ نه نه دی خبره. نو چې زه دا تاسو ته کلیر کړم چې په انیشیل ورځو کې خو به هالیووډ نه مراد مو صرف د امریکې انډسټري، بیا وروسته چې څومره په انګریزي کې فلمونه جوړېدل نو هغه خلکو په هالیووډ پورې ورتړل. ما په خپل کتاب کې دا یو کوشش کړی دی چې د پښتنو د اکټر، ډایرکټر، سینګر یا رایټر یا اني چې کوم د هغې حیثیت دی فلمي چې هغه د امریکې په کومو فلمونو کې دی. حسن خیام د پېښور یو اکټر د امریکې په فلمونو کې، په انګریزي فلمونو کې میجر رول کړی دی. دغه شان 15 نور کسان دي زموږ پښتانه چې هغوی په امریکا کې، بیا د امریکې نه پس ته ما سرچ شروع کړو چې د پښتنو په فلم کې چېرته کردار دی. نو ما ته ډېر خلک میلاو شو، په لاس راغلل چې هغوی په کینیډا، په فرانس، په جرمني، برټش، برطانیه، بالکل ایگزیکټلی په دې کې د پښتنو ډېر لوی کردار و په فلم کې، خصوصا په اکټینګ. او بیا ما یو پورشن په دې هم ساتلی و چې په هندوستان کې د پښتنو کوم کردار دی. نو هغه خو بیا کابو کېدل ونه، یعنې هندوستان کې خو پښتنو انیشیټ کړی دی. کله چې په 1931 کې د رومبې ټاکي مووي جوړېدل نو عالم آرا، نو عالم آرا رومبې سین چې دی یو ګانا ده، سندره ده، او هغه ګانا په WM خان پکچرایز شوی دی. وزیر محمد خان چې دی هغه جمرود پښتون و، اکټینګ هم هغه کړی، اواز هم د WM خان. نو د هندوستان د فلم انډسټري ابتدا د وزیر محمد خان نه شوې ده، د رومبي سین ده، او بیا د پیرپای ګل حمید پکې ستاره هند اعزاز واخیستلو، او بیا خو دا دومره دی چې ګوره د پشین نه پې قادر خان راغلو، د افغانستان د فردین پلار چې دی فیروز خان هغه راغلو، زموږ دلیپ کمار او راج کپور پېښور نه راغلل، بلکې زموږ د نوي کلي ذکریا خان چې دی جنت پېښور د دې امجد خان پلار چې دا شولې والا ګبر سنګ د ده پلار چې و جنت هغه د نوي کلي نه راغلو. او دا وروسته خو داسې وګڼه چې ماشومان دي د شاهرخ یا عامر هغه ډېر وروسته خبره ده. د صوابۍ ګوره مدوباله چې ده ممتاز بیګم دا ډېر لوی فکر دی که نه د پښتنو. زه وایم چې د هندوستاني فلم انډسټري نه که پښتون فیکټر ماینس شي نو هغې سره خپل ډېر څه داسې کېږي. نو ما خپل کتاب کې دغه څیزونه او بیا پاکستاني فلم انډسټري او د پښتو فلم آغاز او تر دې دوره دا یو څیز دی.
البته په موقع ورکو چې ذهن کې څه سوال وي د ډاکټر صاحب د ژوند په اړه یا د دې چې کوم مطالعه ده نو تاسو ته اجازه ده چې سوال کولی شئ پوښتنه لرئ. السلام علیکم. زما نوم رضوان الله دی. زما تعلق د صحابه سره دی او زه دلته مایکروبیولوژي سټوډنټ یم د ایټ سیمسټر او پېښور لټریچر فیسټیوال کې ایز والنټیر خپل کار کوم. فرست اف اول هو ډاکټر صاحب ډېر لوی شخصیت دی، دې کې پوزیشن نشته. د هغه باره کې داسې ډېرې خبرې چې موږ ته پته نه وه، نن هغه هم چې کوم دی موږ ته مخې ته راځي او څنګه چې ډاکټر صاحب وایي چې لوی کتاب ذکر چې وکړو نو د هغې مناسبت سره زه به ډاکټر صاحب ته یو شعر ډالېږم. د حمزه بابا یو شعر دی، وایي ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي او ته شوې د پښتو غزل ځوان ځینې آباد او ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو چې د پښتو کوم خدمت کړی او تاسو چې د پښتو ادب کوم خدمت کړی موږ په داسې یو شی چې کوم دی پکار دي چې هغې زموږ د ادب زموږ د پښتو چې کوم دی نو مخکې نورې دنیا ته چې کوم دی عمر صاحب ډېره مننه ډېره شکریه. بل څوک بس پوښتنه لري؟ د یو لیکوال په حیث باندې ستاسو پښتو اردو ټولې ژبو کې ما شهادت نوم دی پښتو ډپارټمنټ اسلامي کالج کې. نو تاسو د وخت نه لیکل کوئ په پښتو کې چې کوم تاسو لیکل کوئ د وخت نه تاسو څه ګڼئ د پښتو په لوستونکو کې اضافه په معیار په حواله د مقدار په حواله د ستاسو د کتابونو ریسپانس چې تاسو ته کوم راځي هغه څه دی؟ داسې ده چې پښتو خورېږي، زیات خلک پیدا کېږي، د پښتو لوستونکي هم پیدا کېږي. تاسو چې د معیار خبره کوئ نو دا ټیک ده چې د وخت سره سره نوې خبرې راځي، نوې تحقیقات راځي، سهولتونه راځي، اسانۍ راځي. پخوا به چې موږ چېرته د جرمني لایبررۍ ته اپروچ کولو نو ډېره ګرانه وه، د الکترونیک میډیا په وجه اوس ډېره اسانه ده. موږ ته وسیلې خو زیاتېږي، موږ ته اسانۍ خو زیاتېږي، خو زموږ هغه د ذوق لیول نه دی پاتې. یعنې تاسو نه ګورئ چې د شلمې صدۍ په آغاز کې په پښتو کې کوم لیکوال وو، هغسې نسل بیا موږ ونه لیدو. په یو دور کې دوست محمد کامل، حمزه بابا، مهدي شاه باچا، اجمل خټک، یونس خلیل، کلندر محمد، همیش خلیل او بله لوی لوی نومونه دا په یو وخت کې راجمع وو. د هغې نه پس ته داسې نسل موږ ونه لیدو، د دې دومره اسانۍ باوجود، د دې دومره سهولتونو باوجود. نو زما جواب دا دی چې پښتو به خورېږي خو پښتو به عام کېږي خو که په پښتو ژبه کې نیغ په نیغه نه وي په انګریزۍ کې یا په ځینې نورو ژبو کې د دې وخت تقاضا دا ده چې اوس تاسو د الکترونیک میډیا په حواله وګورئ چې پخوا به یو ریډیو پاکستان او پی ټي وي نه به پښتو نشر کېده. اوس په دنیا کې د 100 نه زیات چینلونه دي چې هغه ریډیو چینلونه دي، ټي وي چینلونه دي چې په هغې کې برطانیه، امریکا، جرمني، فرانس، دغه راشیا وغیره دا ټوله دنیا شامله ده چې پښتو نیغ په نیغه نشر کېږي. دا ټولې کیسې روانې دي، اویرنس زیاتېږي. خو تر څو پورې چې تاسو د معیار خبره کوئ، د سټنډرډ خبره کوئ، نو موږ د شلمې صدۍ د لومړو دوه دریو اشرو باندې سټنډرډ چې دی یا تر 50 پورې چې کوم نثر و او کوم د معیار ادب و کوم ذوق او ولوله وه هغه څیز نشته. یعنې هغې په پښتو لیکله نو جیل ته به لاړه، د پښتو په لیکلو باندې ورته مقدمې جوړېدلې. دا همیش خلیل صاحب د خپل ژوند 9 کاله مسلسل په جیلونو کې دې لپاره تېر کړي چې ته پښتو کې لیکې وکړې، په دې باندې جیل کې تېر کړي. دا اجمل خټک او کلندر صاحب دي، دا ټول خلک په جیلونو کې پراته وو. خو هغوی به بیا هم لیکل چې آزاد به شو بیا بېرته پښتو کې لیکل کړو. نو هغه ولوله نه ده پاتې، هغه معیار نه دی پاتې، هغه ذوق نه دی پاتې. البته د حالاتو د سیاسي تناظر په وجه پښتو د دنیا ضرورت جوړ شوی. چینلونه به هم وي، خبرې به هم وي، کتابونه به هم وي، معیار به هغسې وي. زمان اعزاز थे
डायरेक्टर मिनरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हिजाब कोम او जियोलॉजी کې مې ام اس کړی دی آلګو لټریچر سره مې سکوپ ډېر دی او بایوډسپلن ورسره داسې واسطه نه پاتې شوی ډاکټر صاحب یو پوښتنه کول غواړم تاسو نه دا سوي سره چې موږ تاسو په اف ان اپس یو کریټیو تاسو ځین ترال چې تاسو یو کتاب لیکل کوئ نو دا سوچ تاسو لکه څنګه تاسو دا راځي چې موږ almost نن سبا ام اس یو په لومو کول او دا تیزه لیکلو یو ډېر هاردل زمونږ او دا د اف ان اپس کتاب شروع کو لکه دغه باندې رڼا واچوي ډاکټر صاحب لکه تاسو د کتاب لیکلو دا سوچ ته کوم ځای نه راغی او بیا د کتاب چې تاسو لیکلو تاسو کوم هارډشپ فیصل او لکه دا هارډشپ نه تاسو ځان راپېښ هم ډېر سوالو کو دوه څیزونه دي یو په انسان کې دغه په جبلت کې څه خبرې پرتې تاسو دا څنګه وایي چې یو انبورن کیوریوسيټي پکار او یو وی مهنت شوق ولولا تجسس چې هغه کې مطلب خپل انیشیټیو دا ډول خبرې چې کله یو ځای شي بیا د ورونی انسان نه غټ کارونه کوي شي زما هغه د شوق ولا یا دغه چې کوم کیوریوسيټي دا یا جستجو دا هغه سیز وو دا څنګه چې زه په پیلي کلاس کې وم نو ماته د خپل پښتو اردو نظمونه یاد او تر نن ماته یاد دي موږ هغه وخت چې اے الله تو پیارا سب کا پیارا اور سہارا سب کا دل کا مالک رات کا مالک دنیا کی ہر بات کا مالک تو ہی بھی برسانے والا تو بڑا جگانے والا پورا قصه وو دا کچي پیلي نو اخلا تر پنځم جمعه پورې چې کوم نظمونه زموږ په اردو کې او په پښتو کې او تر نن ماته یاد دي دا خې چې زما یو خپل یو شوق دغه شاعر سره دغه نظمونو سره یا هغه کیسو سره بیا چې زه کالجر سکول ته راغلم نو هلته ما بیا هم په هغه بیک ګراوند کې شاعري لیکل شروع کړه چې ما نظمونه کتل زما په شوق کېدو چې زه کولی شم که نه نو ما به هغسې وکړم ما مرسیزونه ونه لیکل نو هغه دننه هغه تلاش او جستجو لټون یا ولوله چې ورته وایي هغه څیز خو د ډېر ماشوموالي نه موجود بیا چې کله زه د سکول نه ووتم اسلامي کالج ته لاړم نو ما دا د اردو ادب مطالعه شروع کړې وه دا لوی لوی لیکوال چې او د دې د منټو د قاسمي صاحب د افسانې او د فکشن دا ما د خوند لپاره به کتل نو هغه خوند سره به ما ته دا محسوسېدل چې داسې څیز لیکل پکار دي بیا به چې په هغه افسانو په هغه ناول باندې چې چا علمي ډسکشن کړی کمنټري به وه باندې به تنقید و تبصره وه هغه لوستل مې شروع کړ دا 2 کاله زما داسې وو چې د اردو ادب مطالعه زه وکړم د فرست ایئر د سیکنډ ایئر نو ما ته دغه څیز یو تحریک راکړو چې داسې نثر کې څه لیکل پکار دي ډیټیل سره لیکل پکار دي نو هغه ما په غالب او په اقبال خو نشو لیکلی ما حمزه بابا سره نو په حمزه بابا د اردو دغه پس منظر او هغه تنقیدي او تحقیقي لیکلو په بنیاد د حمزه بابا په استاتیکس باندې په نفسیاتو باندې په نظم په مختلفو اړخونو باندې چې ما کله کتاب ولیکلو نو بیا زه کانفیډنټ خو نه وم خو چې کتاب چاپ شو نو اول زموږ د پښتنو چې کوم د کلندر صاحب حضرت کریم ته فورا ستاینه او صفت وکړو خو چې کله د اردو د طرفه ریټن زما انکریجمنټ راغلو نو بیا ما ویل چې که زه د اف ال کتاب لیکونکی یم خو خلک لوی دي هغه چې څوک زما تعریف بیا ډېر لوی دي نو بس بیا زما دا فیلډ جوړ شو او ټول عمر مې په ځای کې تېر کړ سر څنګه چې تاسو خبره وکړه چې د دنیا په فلم انډسټري کې پښتنو اکټرانو کار کړی دی په هالیوډ کې کار کړی یا بالیوډ کې کار کړی نو نن سبا که موږ وګورو د پښتو چې کوم فلم انډسټري یا ډراماز دي نو دا ډېر غیر معیاري شوي دي مطلب جنګ جګړې ټوپک د دغې نه علاوه پکې نور څه داسې نه وي دا اوس څنګه داسې دي دا حالات لنډ جواب به تاسو ته درکړم دا خصوصا فلم چې دی که نه په هغې کې فاینانس ډېر اهم څیز وي په کوم فلم چې پیسه راځي که نه خلک هغسې فلم جوړوي یا فلم میکرز یا پروډیوسر پبلک ډیمانډ کوي چې زه دیوالیا نشم تاوان نو زموږ د کتونکو چې لیول غورځېږي نو د جوړونکو لیول هم سره غورځېږي او بیا زموږ ځینې سیاسي صورتحال ځینې د امن صورتحال خرابېدل ځینې د انسان مصروفیاتو کې اضافه کېدل هغې هم سینما کلچر تباه نو وجوهات خو ډېر زیات دي
خو یو کیسه پکې دا ده چې زموږ د کتونکي ډیمانډ اوس هغه نه دی چې ماته څه کلچر مووي پکار ده، ماته څه سټوریکل فلم پکار دی، ماته څه تاریخي فلمونه پکار دي. ور په هغه په تاریخي موضوعاتو فلمونه جوړېدل، اوس هغه خلک نه ګوري، نو فلم میکرز هم نه جوړوي. بله خبره اخیري خبره دا ده چې هغه ټیلنټ هم نشته. ګوره پاکستاني فلمونو له به سندرې او کیسې فیض احمد فیض او ساحر لودیان وي او جالب او دې خلکو لیکلي. په پښتو دپاره به فلم او کیسه حمزه بابا، مراد شینواري، امیر غلام صادق او یونس کیاسي او قاسم حسرت، سردار خان فنا، فارغ بخاري، رضا همداني، دې خلکو به لیکلي. اوس موږ سره دلاور سیلاب او سانګا بنګا کیسې دي، نو ځکه ټیلنټ هم معامله خرابه شوه. شاعري هم زموږ دې ته راغله چې خودکشه دماکه یم او غوره پتاسه هغه ډېره خرابه. زما همزاني انګریزي ادب کوونکی دي که موږ وګورو په پښتو ادب کې تنقیدي صنف چې کوم دی دا ډېر کم دی ایز کمپییر ټو انګلیش لټریچر او اردو ادب. هغه څنګه دی هغه په پښتو ادب کې نشته تنقیدي صنف دې څه وجه یو خو دا ده که نه چې موږ ماډرن کریټیسزم څه ته وایو نو د هغې پښتو ته اثرات وروسته راغلي دي. کوم څیز چې موږ تنقید کوو، یعنې تنقید سره د یو څیز کړه کوټه معلوموي، هغه آثار په پښتو کې د کلاسیکل دور نه موجود. که تاسو د خوشحال بابا دستارنامه کې دا راواخلئ نو په هغې کې یو چپټر دی څلورم هنر د شعر د نظم، یعنې څلورم چپټر چې هغه په شاعرۍ بحث دی، نو هغه پوره تنقید دی. شاعري څنګه پکار ده، د شاعر لوازمات څه دي، د شاعر خصوصیات څه دي، ښه شعر به صحیح، خراب شعر به صحیح، اسناد څه دي، جنر څه دي. په کلاسیکل کې زموږ تنقید موجود دی. بیا هغې په شاعرۍ کې کمپیریټیو کریټیسزم شته دی، سایکولوژیکل کریټیسزم شته دی، اسټیټیکل کریټیسزم شته دی. په شاعرۍ کې هغه اشارې، خو دا په کلاسیک کې جست اشارې موجود دي. کله چې تاسو د ماډرن کریټیسزم خبره کوئ نو د هغې اثرات موږ ته وروسته راغلي دي. هغه موږ سره دوه سکول اف تاټ دي چې یو موږ سره د ترقي پسند تحریک اثرات او یو موږ سره د رومانټیک چې کوم پورشن دی، رومانوي. کوم چې رومانوي اړخ دی نو هغه چې په د اسلامي کالج پېښور کې کوم هغه لوستونکي وو چې هغې انګریزي ادب کتلی وو، لکه اشرف مفتون، یونس خلیل، عبدالرحیم منظور، دا د پښتو رایټرز دي، ډاکټر اسرار وغیره وغیره، دې انګریزي ادب کتلی وو. نو دوی هغه اثرات پښتو ته راوړل. یو موږ سره ترقي پسند لیکوال وو، هغې کې ډېر لوی شخصیت وو، کاکا حاجي سرور حسین او ورسره اجمل خټک، کلندر مومند، ولی محمد طوفان او یو پوره نسل. هغوی رشین لټریچر هم کتلی او ماډرن لټریچر هم کتلی. نو په دې وجه باندې موږ سره څه د دغه خلکو په وجه او بیا خصوصا د دوست محمد کامل په وجه. کامل صاحب ته یو طرفه مشرقي ژبې ورتلې، فارسي عربي کې چې کوم علمي کار وو هغه ټول هغې کتلی، بل خوا مغربي ژبې ورتلې، انګریزي، فرنچ وغیره چې څومره وو هغه کامل صاحب ټول کتلي. نو دغه خلکو خو نیغ په نیغه کریټیسزم راوړو، څه د اردو په لاره کریټیسزم راغلو. نو موږ په پښتو کې چې کله د انګلیش کریټیسزم خبره کوو نو موږ د مختصر تاسو ته د ارسطاټل پویټکس موږ وکتو نو پښتو ته مو راوړو، د لانجاینس آمدي سرای موږ وکتو نو پښتو ته مو راوړو، د سکاټ جیمز لی اکون موږ وکتو نو پښتو ته مو راوړو، دغه شان د ویلیام هنري هډسن پورې موږ راوړو، انټروډکشن ټو د سټډي اف لټریچر وغیره وغیره، انګلیش لټریچر موږ پښتو ته راوړو. بیا ورسره دویمه لاره اردو واخیسته. اردو کې ډېر لوی نقادان وو، د هایلیوډ د شبلي نه پس چې بیا راځي نو بیا ډېر لوی نقادان موږ سره وو، نو د هغې اثرات راغلل. نو اوس تاسو دا ویلی شئ چې په پښتو کې کریټیسزم چې دی په بعض صورت کې موجود دی چې ورلډ کریټیسزم دی. ټول سکول اف تاټس تر ماډرنیزم پوسټ ماډرنیزم پورې ټول سکول اف تاټس شته. البته دا ده چې پښتو تنقید ته ځینې څیزونه لږ لیټ راځي چې هغه ژبه کې زور شي دلته موږ ته راپیدا شي. نو موږ بیا داسې ډېر مست یو چې ما خو څه نوې خبره کړې ده، هغه موږ 40 کاله زړه خبره کړې. دا یو مسله شته، خو څیزونه پښتو ته راغلي. सर हमारे शहजाद मोहम्मद सलाद और पेशे सब डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर सर तब उनकी तब्दील फिल्मों बांधे या तब नामा की कुछ किताबें करूँ पर साथ मुतालिम ले रहा और तब पे खास सर दे डॉक्टर तैमूर अली खान की जिला प्रदेश पाकिस्तान है जिला पूरी मानी मीडिया एंड कल्चरल डिस्ट्रक्शन मीडिया अभी क्या करने की दिक्कत है पाकिस्तान के द उर्दू क्लास
یا دا هر څه په خپل لاس کې اخیسته یا دا څومره چې هم د مرکزیت پسند خلک وو نو دوی خپل فلم انډسټري ډیولپ کوله د دې لپاره ډېر پراپر سینسر بورډ کېښود چې څه څیز به راځي چې به دا کلاس ډیپیکټ کړي دا کلاس به ښایي خو ایټ د سیم ټایم دوی دې سره پښتو او نور هغه ژبې چې قامي ژبې دي ورته علاقایي ژبو وي هغې نه هغه سینسر بورډ لر کړ یو دی کې خپل ځان ډېر ښه ښود بل دی کې دا خلک نور هم خراب په یو وخت کې دوه کار کول یو دا خلک کوي بل دا خلک دنیا ته وایي چې دا خدای دی نو یا په پښتو لومړی فلم چې کله جوړېدو نو خان شربانو او یا په ټوپک زما قانون جوړېږي مثلا درم کله بهار کله نظام به نو په تاسو سره دغه اوس په یو وخت یا لکه دوه کار کوي نو لکه تاسو وایئ چې نه دې کې د دې ویور هم د خبره درم چې ویور سره سره اکبر هم د پالیسي هم داسې دي چې هغه دا شي خرابول غواړي چې دا ګندې نو خلک راشي نه کوي ا دې په نسبت یو بل څه وته خو چې دا موږ دا خو خلک کوم لکه په یو په موږ ډېر وکړ کېدو نو لکه زمونږ د خیال کې ته ناس کسانو کې هر یو کس بیا د نتفلیکس سبسکرپشن یا د امیزون پرایم سبسکرپشن وکړ اول زه په اسلام آباد کې یا په دې پېښور کې اوپنهایمر او نیپولیون د فیملی سره کتې شم خو دا بل پښتنو فلم نشم کتې تاسو نه غواړئ سر دې کې د ریاست د پالیسو هم پوره اختیار یا پوره کار دی دا خبره سمه ده دې نه مخکې رسول ناصر صاحب شکریا د ټول علم نه هوا شکر ټول ورته یو شکریا خدای ته چې د پښتو لومړی فلم کله خزان کله بهار او تاسو کریکشن وکړو هغه بیا ناکام ریلیز تو بیا ډېر کامیاب بیا یوسف خان شربانو وچلېدو او مسلسل یو کال وچلېدو او دویمه شکریا مې دا کوله چې ما سره په دې نشست دي ناصر صاحب ناست دی زه څه خبره کوم چې ناصر صاحب اوس راځو تاسو په خپل تاسو خبره تر ډیره حد صحیح ده لازم ده چې د دې نه مخکې یو کوشش شوی چې د پښتو لومړی فلم چې دی کنه جوړ شو هغه انډیا جوړ کړو له پاکستان جوړ کړو 1930 کې په فلم شروع شو په یو سال کې فلم ریلیز شو د لیلا مجنون د فلم لیکوال حمزه او د فلم پروډوسر رفیق غزنوی په کې هیرو او حبیب جان د زموږ د پښتو سندرغاړی چې دا پای کې هیرو دی په خپل حمزه بابا په کې یو ماینر رول کړ او دا چې ما دبليو ام خان یاد کړو هغه فلم کې هغه چې د جمهور د پښتون نو هغه فلم کې هغه سندري هم یو لاره سیکنډ هیرو هغه فلم جوړ شو هم چلیدو خو هغه له پاکستان او هندستان ویش نو شوی پاکستان هندستان ویش نه پس خبره لاړه ختم شو پښتو فلم ودرېد بیا چې د ناصر صاحب خبرو وکړه کله خزان کله بهار باندې په 68 کې کار شروع شو 1968 کې او دا په 70 کې فلم ریلیز شو کراچۍ کې ریلیز شو سینما باندې حمله وشو چې کلچر خراب شو زموږ پښتو په سکو کتل شو فلم لاړو خراب شو د دې فلم هیرو امان او ویلن پکې همایون قریشي نو دا امان ټول کیریئر یې تباہ دا بل چې کوم ټیم وو کنه دا جوړا ټیم وو د یوسف خان شربانو هغه هیرو بدر هیرو ویلن پاره کې نعمت سرحدیو او هیروین یاسمین خان دا فلم چې په رومانټیک ټیل باندې روماني کیسه او زموږ د کلچر برخه و فلم کامیاب شو هم چلیدو هغه د فرست دی دا فلم شروع شو کیسه نو لومړی اوسو فلمونه داسې جوړ شو چې هغه تاریخي و در خیبر جوړ شو د انګریزو پښتون په کشمکش بلکې ټوپک زما قانون دا نه ما وایي چې اوس داسې دای ځان راځي اوس دا کنه یا په هوا د کلاسیکل شي جوړ دا راځي نه ټوپک زما قانون کلاسیکل دور کې جوړ دی او علاقه غیر چې دا په 72 کې جوړ دی دا رستو چې کله تاسو خبره کوئ کنه دا اکشن دا دراز دا په دا سيزونه له رستو خوراغل چې د خلکو ایمان هم دا دی خو د فلم د کامیابی لپاره دا یو زمانه ګڼل کېږي شو بهرحال د پښتون سره چې د ډیګنیټي یا د کلچر کوم زیاتې کړی دی هغه د ملک د اردو میډیا کړی یعنی د اردو میډیا دا چې اردو فلمونو کې کله پښتون کریکټر راځي میډیا په نسواري راځي یا به چوکیدار راځي پټکې به ور پسند کړي ټوپک به ور کړي و چوکیدار یا به کمکل کریکټر چلے چې په خبره نه پوهیږي جنگونه کوي جګړه کوي څه دا قسمه کریکټر چلے دا د زموږ د ملک میډیا پاکستاني میډیا پښتون داسې کوي تاسو انډیا وګورئ په انډیا کې تاسو قرباني وګورئ تاسو خدا ګواه وګورئ تاسو
بلا فلمونه داسې دي هنا کې ډېر بهترین پښتون ډیپکشن پښتون هاسپټیلیټي د رشي کپور او د زما بختیار چې کوم فلم دی کابی والا کابی والا خو کابی والا ټیګور خو نو دا څه نه کنه چې تاسو کوم څه یادوي هغه کې زموږ پاکستاني اردو میډیا لاس وشته د پښتو فلم چې کوم هغه په دې کې راغلی نه کړي او سنسر بورډ داسې نو کوي چې خراب سیس بریک دا خو سیس را باندې کوي دې جوړ خراب فلم یعنی د دې ټول بنیاد چې هغه داسې نو چې سنسر بورډ په ګناګار د فلم رائټر ډایرکټر او ټول کیسه داسې و نو داسې 50% تاسو خبره صحیح ده او څه داسې زموږ خپل کسو زموږ کسو زیاته جی تاسو کله ویلو او دلته په هیستوري شعبه کې تاریخ شعبه کې استاد تاسو مدوباله یا کله ماته خپل د راس یو کم دیش کال سره او کیسه را یاد وای کله خپل مدوباله او د بلیک اینڈ وایټ دور د راغي او تصویر ما په اصل په اړه د ستاسو مراغيون نسبت دا و چې زه د ثواب یم او دا د ثواب یم بیا دا څه چې کله موږ څه کړل نو فرست یو ولا راغی پوری غرض دی هغه چې لګي غرض ختم شو نو دی اول راغی ما سره چې کله ما څه ډېر په اور باندې کړل نو ما ته وی چې تاسو ما ورته میدان تور ده دا پکې څه باندې یا کتلې مختلف او لکه زمانه شرمې تاسو کله دا ټولې خبرې کوم فلمي الګو باندې هغه کار کوي تاسو نظر څنګه دی دا د کوم کسانو کار کوي د اکټینګ نو په دې تاسو نظر د فلم کتونکي په هیڅ باندې نه د یو محقق په هیڅ باندې تاسو څنګه ګورئ چې په دې کې تاسو ته وګورئ چې ټول نړۍ کس په څوک دی نو تاسو څوک صرف پښتنو کې او پښتنو کې ما داسې څوارلس پنځلس اکټرز راویستي دي چې ما په کتاب کې خبره کړې ده چونکې حسن خیام سینیور هغه په هغه وخت کې په امریکایي فلمونو کې کار کړی دی چې هغه د امریکایانو ابتدایي فلمونه نو او بل دا چې ما د هغې څو فلمونه وکتل نو هغه اوریجنالټي پکې معافي ده دې علاوه څه نور کسان دي چې څه د افغانستان دي څه زموږ د پښتونخوا دي او هغه د افغانستان داسې دي چې معروف خلک نه دي مثلا د حسیني په دې ناول باندې فلم جوړ شوی دی کایټ رانر باندې نو هغه خو په خپله رایټر هم پښتون دی او په هغې کې یو دوه کم عمره اکټرز یعنې ماشومان خو ډېر نه دي خو لږ داسې زیات دي نو د هغه دواړه افغانان دي یو ناصري دی هغه ډېر ښه اکټر دی خو ځکه دا ټول رایاد هم کړم نو زه بیا هم حسن خیام په ټاپ ځکه ګڼم چې یو سینیور دی بل هغه ما فلمونه کتلي دي یو په خیبر باندې یو فلم جوړ دی په انګریزي یو په انډیا فلم دی کنه د ګل حمید والا هغه نه د انګریزي والا یو فلم دی پای کې خیام اداکاري کړو زموږ د لنډي کوتل په مونټینس ایریا کې چې دی دا پیکچرایزیشن شوی دی ازلی نور فلمونه نو تاسو د سوال لاندې جواب دا دی چې حسن خیام بټا تاسو ماشاءالله د دې څه تاسو اسماء الله قرآن شته موږ نن سبا بعض دې په ځای باندې د ایولي شته یوزر کې ځان دې تاسو سوالای چې تاسو مختلف څه چې وایي آیا دا یو څه کوي یو بل انګلیش کوي یو بل ډاډر کوي یا سړی دې یوزر کې ځان محسوس بالکل دا ډېر ښه سوال دی ښه سوال په دې دی چې کله کله موږ یو پوزیټیو سیز نیګیټیو وخورو او نیګیټیو سیز پوزیټیو وخورو زما خیال دا دی چې د دنیا د ژبو د لټریچر چې دی او څومره چې زیات کېدی شي پاسیبل نو هغې ته رسایي او هغه لټریچر چې دی خپلې ژبې ته راوړل دا فایده کوي ډېره زیات خلک خو دا وایي که نه چې ته به د نورو ژبو اثر کې راشي تا سره به تخلیقیت ختم شي تا سره به خبرې ختم شي ته به د نورو ژبو ادب دلته راولې نو دا یو نیګیټیو اپروچ
ورته کوي. زما خپل لږ د دې نه بدل زما نوم ته نظر دا دی چې که زه د دنیا د لټریچر ته رسایي کولی شم نو هغې چې څه لیکلي دي د هغې نه نوي به ماته آیډیا پیدا کړي د هغې نه به زه انسپایریشن اخلم. اوس زه په خپله په درې څلورو ژبو کې لیک کولی شم نو ما په پښتو اردو انګریزۍ کې فارسۍ کې چې زه لیک کولی شم نو ما دې ټولو ژبو کې کړی دی خو دې لپاره ما دغه ژبو لټریچر کتلی هم دی که نه که زه فارسۍ کې څه لیکم نو ما ته پکار دي چې زه د فارسي کلاسیک نه خبر یم او د فارسي ماډرن نه یا ما رشین لټریچر د ترو انګلیش ټرانسلیشنز وکړو په خپله زه په رشین نه پوهېږم نو ما ته به پته لګي چې رشین فکشن کې څه شي او د هغې نه زه پښتو کې څه نوي راویستی شم څه انسپایریشن ماته راکړي یا دغه شان د دنیا نور نو زما خپله خیال دا دی چې د دنیا د ادب د ترجمو په ذریعه خپلې ژبې ته راوړل هم ډېره ګټه ورکوي او په کومه ژبه کې چې ترجمې نه کېږي د هغې تخلیق هم د جمود ښکاري stagnant وي ولاړ وي نو یو خو د ترجمو په لاره راوړل او یو د انسپایریشن لپاره د دنیا نه خبرېدل دا ډېر ضروري دي. زما چې څومره ممکنه ده د لټریچر کتل نو زه خو ګورم او بیا زه په پښتو کې چې لیکم نو زه کوشش کوم چې یو خبره په فارسي او په انګریزي او په اردو او په هغه کې شوي نو زه دې د هغې نه څه نوی پیدا کړم او که نوی نه شم پیدا کولی نو بس بیا دې نه لیکم نو فایده کوي د نورې دنیا ادب کتل فایده کوي. سر پښتو اردو او انګریزي د دې دریو ژبو په ناول کې که موږ فرق وو نو غټ فرق موږ ته څه ښکاري حاجي تاسو وایئ چې د اردو پښتو انګریزي په ناول کې فرق څه دی؟ داسې ده چې د ناول ابتدا خو د هیټلي نو شوه چې هغې ورته د ناول یا د نوې کیسه د نوې څیز په بنیاد باندې ناول پیلېږي خو دې ترکیب په برطانیه کې کړی دی. ناول چې دی د سټنډرډ ناول چې دی هغه برټشرز لیکلی دی او بیا د برټشرز د اثر لاندې اردوګانو چې دی ښه ناولونه ولیکل نو که موږ د درې واړو ژبو د سټنډرډ په لحاظ کټګرایزیشن کوو نو د ټاپ ناولونه په انګریزي کې دي دویم نمبر په اردو کې دي او اخیري نمبر په پښتو کې دي. پښتو کې د ناول معیار ډېر ټیټ دی ځکه چې د ناول تجربې د ناول ټکنیک پښتو ته ډېر وروسته راغلی دی. زموږ لومړی ناول خو په 1912 کې لیکلی شوی دی په پښتو کې نتیجه عشق راحت ذخیري لیکلی دی په هغه د ناول د فني عناصرو په بنیاد ډېر کمزوری ناول بیا وروسته چې کوم یو دوه څلور ناولونه ولیکل شول نور محمد ترکی ناولونه ولیکل ټکنیکلي ډېر ټیک دي ښه ناول پیغله ناول و چې هغه سردار محمد ادریس صاحب هغه په 50 کې چاپ دی ډېره چې زموږ د ښه ناول ابتدا کېږي نو دلته خو د انګریزي د اردو انتها شوی یعنې هغې خو د ډېر لوی لیول ناولونه پروډیوس کړي دي ایون اردو چې دی موږ د عبدالله حسین غوندې یو داسې نسل غوندې ناول پیدا نه کړو موږ د آنګل غوندې پیدا نه کړو خدیجه مستور چې دی یا د اردو خو ډېر لوی ناولنګار دي چې بیا موږ کرشن چندر او پریم چند او دغه سینیر خلک ګورو نو هغه د ډېر لوی سټنډرډ خو د دې دریو سره سره اخري خبره زه دا کوم چې د دې دریو واړو نه ژبو نه که موږ انټرنیشنلي ګورو د دې دریو واړو ژبو نه د لوی معیار ناولونه په رشین لیکل شوي یو ټالسټاین چې وار اینډ پیس یا انا کرینینا لیکلی دی شاید چې ورلډ لټریچر کې دا مثال پیدا شي. جی تاسو سر زمانه مبارک علی خان دی او تاریخ شعبې سره تعلق ساتلو یو سټوډنټ یم طالب علم یم سر تاسو په خبر پیدایښت دی او زما هم په خبر پیدایښت دی خلی په موزمن په مدرسې کې اوسه نو تاسو تاسو ځمکه یو دی نو ما دا تاسو کوم سر چې آیا تاسو لیکل کړي دي تاسو لیکلو کې څه د خبر باندې خاص کړم د خبر کومو باندې شته څه مسولیتات څه کتاب پېښور باندې داسې زما ځان له کتاب نشته داخله کتاب زما توجه راوړل په پېښور یا په خلیل او مومندو یا زموږ سره یا د پېښور په خندن په دې ځای داسې کتاب شته نه زموږ یو ملګری دی شیر احمد کلیم صاحب د خلیل په ادب باندې PhD کوي
نو شاید ما داسې سوچ کړی چې ماته ضرورت نشته. دغه شان د مومندو په ادب باندې میګا حسین پی ایچ ډي تیسیس لیکلی دی صرف په لټریچر او د لټریچر نه علاوه د پېښور چې نور څومره ډایمنشنز دي نو هغه زما فیلډ هم دی هغې زه لیکل کولی هم نشم. خو ستاسو د سوال په جواب کې زه هینډز اپ څه داسې کار نه دی کړی په کار نه دی. डिपार्टमेंट एनवायरमेंटल साइंस में एमएस कॉम और फेबर सर के ताल्लुक से सर ये शायर था कहूँ वो कि हमजा बाबा था बाबा गजल में ये शायर था बाबा लक़ब किया था सर्टिफिकेट हुकुम अब क्राइटेरिया रचा और तबियत साइड زه په خپله د بابا او د کاکا په لقبونو په حق کې نه یم. ډېر خلک خو بابای افسانه، بابای خاکه، بابای تنقید، بابای فلانې وایي بابا ماما پرېږدي که نه. زه خو په حق کې نه یم. البته بطور شخصیت چې د شاعر نه علاوه هم د هغه شخصیت څه ډایمنشنز وي نو په ټول پښتو ادب کې یو سړي ته د بابا ویلو په حق کې یم چې هغه د رحمان بابا. رحمان بابا سره خوند نه کوي چې رحمان صاحب ورته ووایي. هغه سره خوند نه کوي که نه. بعد شو حمزه بابا نو هغه ته د ټایټل چې دی دا سمندر خان سمندر زموږ یو شاعر دی هغه په یو مشاعره کې وایي. حمزه بابا یو شعر ویلو چې تورې سترګې مې د یار مخته په زیر دي بیا خبر شو په کعبه تړلی لام دی. سمندر وایي چې سپر کمال شعر دی ته د غزل بادشاه یې. نو بادشاه لقب یې ورکړی و هغه بادشاه خلکو نه هېر شو د غزل بابا یې کړو. نو اوس هغه په ټول دغه کې مشهور دی بابا. سمندر په دغه شعر باندې حواله کړی خپل شعر کې سمندر علي صاحب راته بادشاه د غزل دا ګوره د ناصر صاحب د پښتو ادب دومره ښکلې مطالعه ده که نه چې حمزه بابا چې حمزه جار د بادشاهي شعري فخره سمندر درته بادشاه د غزل نو دا د دې موجودګي کې ما هم پیدا ده اساني پیدا کړي او مولانا به چې لمونځ کې سره کېږي فاتحه به ورته نو دا بابای غزل دومره مشهور شو چې زما د کتاب نوم هم دی بابای غزل. حمزه بابا چې کوم کتاب لیکلی دا یې نوم دی بابای غزل. सर दा बाबा सर दा क्राइटेरिया मतलब लवाजिमात बया से شو لکه موږ خوشحال خان خټک ته نه کوي سر خوشحال خان خټک د خلک بابا وایي خو چې رښتیا درته وایم ماته سره هم خوند نه خوشحال خان خټک دی که نه زما جواب دا دی چې بس د بابا د کاته دې ختم کړو یو رحمان بابا یې رحمان بابا او بابا د قوم یو پکار نو اوس خو موږ د نور یو کاکا دې سره حاجي تنوبه یو بابا هغه کاکا دی خو هغه کاکا چې دی دا اوس خلک سلیم راز بابا امرا ګرام بابا کله شي ماته ویلي فرید بابا دا څه څه کې نیکسټ نو کرایټیریا خو به علاوه چې موږ په حق کې وکړو نو زه په حق کې نه یم. আমরা তো আরে বাবা এই غزل غزل امان بابا رحمان بابا صرف په شاعرۍ بابا نه دی داسې بابا جی تاسو څه سوال کوئ زمانہ آماز میں ہے درد سر د خوشحال بابا ننګیالی او د نیچه سوپرمین آیا په دې چې په پښتو لټریچر کې کوم ډیبیټ شوي دي یا لیکل پې شوي دي یا کمپیرن شوی دی دا ټیک شوی دی یا کېږي نو ټیک کېږي زما خیال دی چې ډېر معمولي شان ریزمبلنس په دې کې دی د نیکسټ سوپرمین چې دی سپریچوال کوالټیز باندې سوپرمین جوړ شوی دی د خوشحال بابا ننګیالی چې دی هغه په ځمکه ننګیالی جوړ شوی دی یعنې د اسمان او د ځمکې فرق دی دا زه ځکه یم که نه چې تاسو که د نیکسټ سوپرمین ګورئ نو هغه فلسافیکل او سایکولوژیکل او هغه انر سیلف سټرنث باندې جوړ که نه خوشحال بابا خو دا وایي چې جنګ به کې توره به چلې طاقت به استعمال کې او ننګ به یې دا چې به غیرتي ته به دا خصوصیات ویلي نو اول خو زه د دې کمپیریزن په حق کې نه یم البته که د نیکسټ د سوپرمین تاسو کمپیریزن کوئ د اقبال مرد مومن سره نو ریزمبلنس به زیات شي یا د ابن عربي یو سمبل دی چې هغه هم پرواز کوي هغې سره خو بیا ریزمبلنس زیات شي د خوشحال بابا د نیکسټ سوپرمین او ننګیالي کې فرق ډېر زیات دی بلکې د ځمکې اسمان
زما سر سوال ریلیټډ دی هستای سره سر موږ یو زیات کار د پښتو ادب او د تاریخ په اړه د دې تاریخي ورځي ازیات کار په نشریس پرسپکټیو د تاریخ یو خو زما یو مجموعي راغلی چې د تاریخ د مجموعي طور دعوه کړی او د تاریخ پروفیسور ناصر نو زه ډېر جوړه نشم کولی خو د تاریخونه د مختلفو مصلحتونو په دنیا مختلفو دورونو کې لیکل شوي نو په هغه مصلحت کې پښتون هم د یو مصلحت ښکار شوی چېرته که عباسیانو لیکلي نو عباسیانې دنیا کې خالق ثابت کړي که چېرته امیانو لیکلي نو امیانې ثابت کړي که چېرته کې چا بل چا لیکلي که یورپ کې لیکلي شوي که څه چېرته د بادشاهانو په خوښه تاریخونه لیکلي کېږي چېرته د قومیتونو لپاره تاریخونه لیکلي کېږي نو اورال په دې تاریخ کې د تعصبات او د دروغ او د مسلې په اړه ځي پښتنو کې یو فیکټر داسې شته دی چې د پښتنو تاریخ لیکي نو مزدي و به سوچ دی چې پښتانه د دنیا له ټول رنګ کو او بابا دا باندې سره موږ پښتو په ټول کې څه څه پښتانو نو زموږ مقصد دا دی چې تاریخ او د دنیا خبره ده پکا چې approach to knowledge should be scientific with evidence with reference نو بغیر په تاریخ کې نه نشي کنه اوس چې د پښتنو کوم تاریخونه لیکل شوي نو یو طرف ته پکې دا مسله شته چې موږ پښتانه د دنیا د ټول نه سپیریئر ثابت کړو دا د تاریخ انداز نه جذباتیت په اړه چې دا تاریخ انداز نه البته سلاسل تاریخدانانو پکې خپل ثبوتونه دلیلونه پیش کړي دي نو په تاریخ کې هم زموږ اکثر ثبوتونه داسې دي لکه خبر نه لرو چې د سیکنډري خو لا بیا هم ښیي موږ خو لسم نمبر سورس پیش کړو خبره به موږ د کربلا د وخت او حواله به موږ دلته چې د جیبون صوفي ورکړو وایي تاسو وګورئ چې د موست انشنت ریفرنس کوم دی د هغه دور ته نږدې ریفرنس کوم دی نو اخري خبره به دی چې په تاریخ کې څه تعصب جذباتیت خوښه ناخوښه قومیت مذهب او دا کیسې راشي د تاریخونو ډیمیج شي او داسې د دنیا تاریخونه ډېر ډیمیج شي او د پښتنو ډیمیج شي بالکل ګوره تاسو چې کله ریسرچ کوئ که نه نو ستاسو یو ریسرچ کوېسچن دی که نو یا تاسو په اسانو ټکو کې وایي یو مفروضه ده فرض کړئ که نه نو ستاسو ټول ریسرچ هغه ریسرچ کوېسچن ته د انسر کول او تاسو چې دی بیا په خپل فایندینګز کې هغه څیزونه ثابتوئ نو که کله ستاسو د ریسرچ کوېسچن لپاره ستاسو ریسپانس چې دی هغه په داسې دلیلونو دی په داسې ثبوتونو دی چې ستا هغه ذهن کې جوړ شوی تصور ثابتوي تا فرض کا یو تصور کړی دی چې دا پښتون ډېر لوی قوم دی یا په دې کې دا کوالټي شته تا سره داسې ثبوتونه په لاس راغله چې تا ته سپورټ درکوي ستا دښمن هم تا نه انکار نشي کولی تا سره اختلاف نشي کولی که انکار او اختلاف کوي نو ستا غوندې دلایل به ولري نو بیا خو ټیک ده بیا خو څه مسله نه ده خو که تا مخکې دا سوچ کړی چې زه به پښتون یا کومه شی ثابتوم او دې لپاره ته په دې باندې ریفرنسز پیدا کړي چې دا زما دلایل دي نو به رد کېږي جی الطاف کا نشر سره پیپر کې سوال دا حمزه خلاف دي ما همدا نوم دی خبر پوهنتون د کامل سره دی په دغه سوال دا دی چې کوم په نیم ورځ صرف خپل ریسرچ کوي دا پښتو لیټر د راپیس په پاکستان کې په هغه کې ابي دا وایي چې دا مطلب دا 47 نه پس چې دا 80 پورې کوم لیټریچر د دې دا هغه د ترکیب پسند لیټریچر ده نو په ور د مطلب چې کوم پاکستان مو نه شو تاسو کا کاندي سره ورسالي والي یا نو تاسو ته خبرو وکړه دا نه پس د 80 نه پس بیا له کوم دلته دا صوبایي د مختاري چې کوم چې سیاست نو هغه لیټریچر دا غي په اړه دی اوسنی دور کې مطلب د لیټریچر څه ډول سیاسي پولیټیکل نو سره په ټول ډول باندې خبرې کوي په ځای په واسه چې کومې خبرې کړې دا په نظر د امو برید وو هغه زموږ په توسط نو اوسنی تناظر کې تاسو نه کنه چې څه خو هغه خبرې دي چې دا موږ ورته پوسټ مودرنیزم کلونیالیزم او د نو آبادیات او د نمونه چې موږ ورته په دې کانټکست کې ځینې لیکونه کېږي
صرف د پښتو چې پښتو کې اوس کې مخکې خو شوي دي په نورو ژبو کې شوي دي خو دا ده چې ما په پښتو کې کوم لیکونه لږ ډېر وکتل نو کنفیوز دي زموږ د پښتو لیکونکي په دې څیزونو لا صحیح کلیر دي پوه پرې نه دي نه په پولیټیکل زاویه پوه دي نه په سوشل زاویه پوه دي او نه په لیټرري حوالو پوه دي مثلا دا چې دوی دغه لوی سکالران یو څو راواخلي که نه نو فوکو به راواخلي دریدا به راواخلي بارک به راواخلي یو څو به راواخلي هغې کې په خپله چې کوم کنټراډکشنز وي په هغې هم نه دي یا موږ دا کار وکړو چې د اردو په ذریعې وکړو نو د اردودانو خپله کنفیوز کړي دي خبرې اوس که موږ د ګوپیچند نارنګ ګورو دومره ګران دی چې سړی خو پوهېږي نه چې لکه ته ویل څه غواړې که نه وزیر اعلی محمد علي صدیقي به دغه پوه شي خو پر ګوپیچند به نه پوهېږي ناصر عباس په هغې کې کوشش کوي خو هغه هم د ګوپیچند کاپي ده نو یو خو زموږ نن سبا غالب رجحان دا دی چې په دې حواله بحثونه کېږي خو په پښتو کې کنفیوز دې نه علاوه موږ هغه زموږ موضوعاتو باندې هم لګیا یو چې په دې کار وکړو زموږ موضوعاتو مطلب دا دی چې زموږ د رومانټیسزم اثرات څه دي زموږ د کلاسیکیزم اثرات څه دي زموږ د ریالیزم اثرات څه دي پالیټکس په لټریچر کې څومره پکار دی نفسیات څومره پکار دي موږ باندې هم کار کوو خو که تاسو ماته تپوس کوئ چې ټول اهم اړخ کوم یو دی نو هغه موږ ته چې دا کوم رارسېدلی څیز دی ماډرنیزم پوسټ ماډرنیزم کلونیالیزم برټش منظرنامې نه پسته پیدا شوی ده نو دې طرف ته اوس موږ لږ مایل شوي زه عبدالله یم تاریخ سټوډنټ یم د تحصیل نه استاد یم نو تاسو خبره وکړئ چې مطلب لکه تاریخ کې ډېر اپ اینډ ډاون زه دا نه غواړم چې لکه دا موږ چې وایي تاریخ کې دروغ لکه موږ ته دا پته لري چې تاریخ کې دروغ شته لکه یو تاریخ سټوډنټ نه هڅه سره وایم چې لکه دا موږ چې وایي چې دا تاریخ کې کوم دا دروغ تاسو دې نظر زه اوس که تاسو ته مثالونه درکوم او ځان ته به مسلې پیدا کړي زه تاسو ته د اسلامیک هسټري نه درکوم مثالونه نو هغه مشکل کار دی پاکستان هسټري نه درکوم نو هغه مثلا آسان جواب درکړم یو مثال درکړم چونکه زه د پاکستان سره مشغول شوم نو موږ ټول ماشومانو ته د پیل راغله تر 14 पाकिस्तान के नाम की तजवीज़ किसने पेश की है? चौधरी रहमत अली खान। हाँ, बाबा चौधरी रहमत अली खान सर पेश करें। दाखो नाउ आर नेवर चिकन पॉम्पलेट्स थे। अगर मिनट्स थी द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द स्टूडेंट यूनियन चला पाकिस्तान में डिस्कस करे द अदर स्टूडेंट यूनियन सदर पासलाम खटक चौधरी के सेक्रेटरी को मिनट्स लिखी नाउ आर नेवर बली की लोगों का टोल तस्वर यो चौधरी का सेक्रेटरी नو دا زموږ تاریخ جوړ شو نو اوس به دا مونږ په سلونو کاله ټیچ کوو دغه شان پې نورې بله کیسې دي نو تاریخ کله کله ایویډنس هم ثابت شي چې کیسه غلطه ده نو سره لکه دا به تاسو خپله جواب موږ ته راکړو چې مطلب داسې خلک هم شته چې تاسو دا خبره هم راورسېده چې مطلب لکه د اصل کتاب باندې نه دغه شیدونه چې کوم دی هم حقیقت نشته تاسو دغه خبره ګور دا چې تاسو سره کنه زما مقصد دا دی چې اگر صحیح ریفرنس غیب کړی شي یو خاص مایند سیټ وجه او غلط ریفرنس زیات کړی شي نو چې زیات کړی شي دروغ عام شي رښتیا غیب شي زه دا خبره زه غواړم عبدالله زموږ ته کې جذباتي شو چې په تاریخ سره دونه جذباتي لګاو نه ساته دونه ځان ته مسلې هر زمان کار سره باندې روان دی عبدالله تاسو په پنځون خراب زمونږ په دې پښتنو باندې چې کوم لیکونه شوي دي په تاریخ باندې په دې باندې زموږ سیشن را روان دی په دې فیسټیوال کې نو بیا په اجنډا کې وګورئ چې تاسو دې دې چې سناسو کار ماته یاد نه ده خو څه ته دې خیر کسان یو خو تاسو نوم راغلی اعزاز سے وقتی چې کوم خبرو په اړه تاسو په اړه ورته فکر کوئ مونږ اوس دې دا ورته هغه په دې باندې ماته د شاعر څخه شعرونه رايات
ته زمانه کلی ګیلا او دستان حقیقت کې مونږ دواړه قصوروار دستایات شي چې ما ته په هغه مګ د شرطونه محبت په شرطونو کې شي مینه تجارت شي تجارت کې تاوان او ګټه دواړه په نقصان باندې اوس ولې وایي تقریر مونږه بنیادی تور ډیګري د پاره کار کوو ځکه متکاري زما اصل په سوال بل دی راځه سوري تاسو سوال ما کوي سر کوئی کا دلیل پیش سر کوئی دیوای دلیل پیش تاسو او زه وایم د سوال زما دا کله مونږه دا والا زه د کچر والا کوم لیکونه شي دي چې شلمه پیړۍ کې بیا په هغې کې حبیبي صاحب دي دلته کې زموږ شاه ظفر کاکاخېل صاحب یا څومره لیکوال چې دي نو د نیشنلیزم دا اعلان کړي په هغې کې ډېر څیزونه ګډوډ شوي بیا موږ پښتو کې دا نو ولي خان پورې پته لري چې دا خبره ولي خان کړم دا کنه په دا منسوبه کړې ده چې تپوس کې وکړي چې پاکستانی او مسلمان کو پښتو بیا ورته چې 15000 کاله پخواني او فلاني زه چې کله د دې مطلب څه وکړه 15000 او بیا 1400 او داسې د افغان او د پښتون د دې په څیر ګرځېدم چې دا ماته چې ملاو شي نو یو څو هراتنامه کې ملاو شو حدود العالم کې ملاو شو دوستي باغري کې ملاو شو او بیا د دوستي باغري نه بعد بیا البته حوالې ډېرې دي زمونږ په پښتو کې چې کوم حبیبي صاحب پلان کړی دی تذکرة الاولیاء یا پټه خزانه یا څه ستاسو د نظره کومه مسوده یا کوم کتاب د پښتو ژبې ستاسو په نظر کې دا ولني کتاب دی او د هغې څه وجه ده که چېرې تاسو هغه زړې نه منئ نو د هغې وجه سره چې تاسو دې ته ووایئ مشکل سوال داسې ده چې د تذکرة الاولیاء څو پاڼې پیدا شوي دي د 612 هجري د وخت نو څو پاڼې پیدا کېدل چې دا داسې ډېر مستند څیز دی پټه خزانه چې دی دا په 1141 کې لیکلی شوی کتاب نو 1141 کې لیکلی شوی کتاب چې د چا ذکر کړی دی ازاړي دی که د امیر کروړ ذکر کوي که د نورو شاعرانو ذکر کوي هغه خو زاړه دي خو د هغې دپاره د 1141 لیکوال چې دی محمد هوتک هغه څه ریټن ریفرنسز دي اورېدلې خبرې کړي ریټن د یو دوه کتابونه دي د شیخ کټن لرغوني پښتانه او یو دوه نور دي چې په خپله نه پیدا کېږي نو هغې کې مشکلات دي ځکه زه د پښتو مستند باقاعده لومړی کتاب د بایزید پیروخان بیان نه مخکې داسې څیزونه چې کوم دي هغه ماته دغه نه ښکاري مستند نه خزانه دلیل نشته دلیل نشته سر د پټه خزانه خو په بنیادي توګه چې دا تذکره ده د دنیا د نور ادب چې کومې تذکرې لیکلې شوي دي آیا په هغې کې دغه شان تاسو چې د کوم ایویډنس خبره کوئ هغه تذکرو کې دغه موجود دي که په هغې کې موجود دي او په دې کې نه خو بیا مسله ده او که په هغې کې نه او دې کې نه نو بیا به دغه یو روایت و دا تاسو د سوال جواب درکوم نو دې سره یو خبره هم کوم ارباب داود صاحب زما ډېر خوږ ملګری دی ارباب همایون صاحب زوی دی هغوی تشریف راوړی دی نو که میر صاحب زما دې خبرې نه پس هغوی ته لږه موقع ورکړي که سوال کوي او که څه کمنټ کوي نو هغه به بیا موږ وورو خو زه اوس شاداب ته جواب وایم شاداب داسې نه که نه چې د پټې خزانې په شاعرانو کې یو څو شاعران داسې شته چې هغه د دې خزانې نه علاوه هم شاعران دي د دې پټه خزانه کې رحمان بابا هم شته نو دا خو د محمد هوتک د کتاب لیکلو نه مخکې موجود پټه خزانه کې عبدالقادر خان خټک هم شته نو هغه مخکې نه موجود نو باید څوک اعتراض نشي کولی مسله دې پیدا کړې ده چې دا نور کوم شاعران دي که نه نو د پټې خزانې د مؤلف چې د هغه کندهار دی محمد هوتک د پټې خزانې حکمران چې چا چې د هوتک چې کتاب ولیکه هغه هم د کندهار دی شاه حسین هوتک
پټه خزانه کې چې د پښتو کوم لومړی شاعر دی امیر کروړ هم د کندهار دی ټول هر څه پټه خزانه کندهار نه چورلی نو پکار دا و چې په دې کندهار کې د دې خوشحال رحمان حمید کامګار او د څومره کلاسیک چې دی کنه دلته په شنګونو پکار چې د کندهار کې 200 پر پیدا شوی دی یو نه پیدا کیږي کنه دومره لوی بیک ګراوند راته موجود دی چې په 139 هجری کې امیر کروړ و چې زه اوس مړی په دې نړۍ لمه استل نسته او بل دور را رسید دومره وګر او ټول کلاسیکي شاعران پېښور ویلي کې پیدا کیږي په پېښور واده کې ستاسو کوم معیار ادب پیدا کیږي یو کلاسیک د دې معیار کندهار په پرېږده په ټول افغانستان کې نشته زیات نه زیات پیر محمد کاکړ او شمس الدین کاکړ چې دي هغه دې طرف ته دي چې کلاسیک دي هغه د حمید او شهدا په مخامخ دي اسم دي او هغه رستم دي او د خوشحال رحمان دور کې اسم نشته نو زه څه کوم چې پټه خزانه هر څوک زه د مخالف نه یم زه دا ایو کتاب غواړم او باید چې تاسو غلطي دي یا تاسو هني دې لري کیسه به شي بهر پرسن کتاب دی بهر زبر کې ارباب ته ارباب څه تاسو دلته راشي او هغه څه سوال کوي سر د خوشحال بابا داسې ډېر اشعار دي چې علامه اقبال خپل شاعري کې ترجمه کړي دي نو سر دا شاعري ترجمه کول بل زبان دي دې ته ادب په څه نظر ګوري او بل کا تاسو کمپیریزن کوي د خوشحال بابا او د علامه اقبال کې د ژبې ډیفرنس کې وباسي نو دې کې تاسو ته ښه شاعر دی کې کمی ولې دا خو ډېر لوی ډیبیټ غواړي زه به مختصر جواب درکړم اول خو دا خبره ټیک ده چې اقبال د خوشحال بابا تاټس ډېر ځای کې اخیستی او ورسره به دا خبره یو ځای کوم چې اقبال هغه غلا کړي نه دي اقبال ځای په ځای د خوشحال هغه اډمایریشن ورته وایي اعتراف ورته وایي قناعت ورته وایي بلکې په څومره ژبو کې چې اقبال لیکل کړي دي په ټولو ژبو کې د خوشحال ستایل بالکل په انګریزي کې خوشحال خان خټک دی افغان واریر پوینټ مثالونه ورکړي دي په فارسی کې حکیم ملت افغانیه طبیب علت افغانیه راز کو میں دید و بے باکان گفت حرف حق و شوخی رندان گفت دا د اقبال شاعري ده د خوشحال باندې کې په اردو کې محبت مجھے ان جوانوں سے ہے دا ټول د خوشحال خان وصیت ته خوشحال خان کی وصیت کہو تجھ سے ہے ہم نشین دل کی بات وہ مدفن ہے خوشحال خان کو پسند اڑا کر نلائے جہاں بادے کو مغل شہ سواروں گرد سمند نو ډېر ریچ ټریبیوټ پیش کړی دی اقبال خوشحال بابا ته چې موږ شکریا ده د اقبال باندې شخصیت دی موږ خوشحال بابا په فارسی انګریزي اردو دنیا ته د رسول کوشش کړی اوس دا چې کوم لوی شاعر دی نو لوی شاعر خو موږ اول کمپیریزن پکار دی او د دوه مزاج کې لږ فرق دی خوشحال بابا سره د ننګیالي سره د پښتون کامیت ډېر غالب دی د اقبال چې د مسلمان یا مسلم یا مرتبه ولا تصور دی هغه د پښتون نېشنلزم نه بهر یو خبره بیا دا کوي چې د اقبال سره نور ډېر موضوعات یعنی که فلسفي واخلي که د فاینانس نه موسیقي د څه شی د موسیقي د پسندي هغه د اقبال ډېر وسی یو تناظر دی د اقبال چې کوم نظمونه دي مسجد مرتبہ کا قاضی دے کہ ابلیس کا مجلس شورا دے کہ نور بلا کسی دی هغه بالکل څه جدا وندي سي سونه خوشحال بابا سره هیڅ نسبت نشته نو دوه ډېر لوی شاعران دي البته چې شخصیت یادې نو اقبال د خوشحال بابا عمر ملټي ډایمنشنل دی صرف په شاعرۍ کې نه شخصیت موږ شاعري چې واخلو نو خوشحال بابا شاعر دی اقبال هم شاعر دی خوشحال بابا بیا په میدان کې هم دی خوشحال بابا په طب ماهر دی هغه بیا ښکاري هم دی هغه بیا جغرافیه دان هم دی هغه بیا بله کیسه ده پکې که نه نو که پرسنالیټي واخلې نو خوشحال ملټي ډایمنشنل ډېر ښه خو که به طور شاعر واخلې نو دواړه ډېر لوی شاعران خو شعري وسط چې دی هغه د اقبال سره بیا د ځینې نورو فرست وایي سره دی اوریجنل دی او دی اوریجنل دی دواړه ډېر لوی شخصیات دي زمونږ د ځینې نوم به واخلم چې نیشنلیست ځان ته وایي پښتانه نو نیشنلیست نه د هغې مراد د یو پارټۍ نیشنلیست نو نیشنلیست په پارټۍ کې نه شي ځای کېدی که نه هغوی دا خیال وي چې لکه دا اقبال غل دی
او د خوشحال بابا نه اخلاق نو دا کیسه بالکل غلط د یو ترجمه او ترجمه نه بلکې هغه داسې غړي چې د خوشحال بابا په ال بي باشا لیکو سر تاسو درې سوالونه وکړو ته میزبان یې. دا اصل کې زموږ د کشران دي موږ اوس بوډاګانو ته راځو نو بیا د اقبال په شاعرۍ کې هغه څنګه د یو نظم را پیدا کې څنګه چې خوشحال وصیت پرې ده کوم چې خوشحال د هغه ښځې باره شوي که نه د سره شروع کې او تر دې نیمه پورې یې یاده کړي که نه نو لکه داسې زه خو ورته سپکه شاعري وایم داسې سپکه بیا سرپالي باندې څه کمنټ کوم سر تاسو بیا د اقبال په شاعرۍ کې د مثالونو څومره شعرونه کړی خدا بیٹا بھی بالکل मतलब दारी सवाल खत्म زه اول بخښنه غواړم زه اصل کې دې پروګرام نه د اوس زما اواز رسي جی جی نو زه خو اوس اواز پوسټ کړی و فیسبوک مې اړول او نیکمرغۍ خبره وه چې بس جوخت کومه کې په سر دې ټاون کې ومنو بس لنډ راغلم او دې لاندې میدان کې ګرځېدم را ګرځېدم هغه بلډینګ کې ځکه چې دا زموږ په دور کې څه ټماټو باغ نو دا ځای کې د ماټو باغ د کیمپس او زه چې راننوتم هم فاملي بلډینګ او دې فاملي بلډینګ او هغې کې ډېر بره لاندې وګرځېدم بیا تمه ختمه شوه نو بیا زموږ ملګری شهاب صاحب هغه سره مې چې خبره وکړه ما ته چې هسټري ډپارټمنټ کې ما هغه بلډینګ په هسټري نوم بیا دا نیکمرغۍ نه راورسېږم نو بخښنه غواړم لیک راغلم او څه تیارۍ مې نشته زیات موضوع هم نوم خبر دی خو بس د حنیف صاحب دیدن له راغلم خو دې کې هغې الطاف صاحب هم یو اشاره وکړه که تاریخ دی او که ادب دی او که تقریبا دا څومره فنون لطیفه دي دې کې چې کله موږ کرټیسیزم یا کریټیک ته ځو نو دې کې یو غټ چې څنګه دی وایي دې کې غټ شی دی چې ستا ذهن او فکر د څه سوچ نه مخکې دی او که تاریخ دی که تاریخ هم دې کې هسټري ډپارټمنټ دی تاریخ کې هم لکه هغه انبایس تاریخ لیکل امپاسبل کار دی ځکه چې که ته یو داسې ځای ته لاړ شي چې هغې سره ستا شخصي تړاو نه وي خو چې ته کله ریسرچ شروع کړې نو څه کیریکټرز به ستا خوښېږي د هغې به بیا ته تعریفونه لیکې هغه شاید رښتیا نه او څه کیریکټرز دې بدېدل شروع شي د هغې بد لیکل شروع کړي نو انبایس پاتې کېدل او ناممکنه ده خو زه حنیف صاحب له د دې کریډټ ورکوم چې په دې شیز کې ما چې کله مې اورېدی نو ډېر بیلنس شي سره او دې دنیا کې چې څه د خدای خلق کړي دي دې کې یو غټه خبره دا ده چې دې کې 100% نیګیټیو او 100% پوزیټیو هیڅ شی هر یو شی چې تاسو چېرته وایي که کتاب دی او که انسان دی او که وړوکي نه وړوکي ارګانیزم دی او که غټ نه غټ سیستم دی د دنیا کې نو دا د ښه او بد یو مکس دی دې کې هغه زور ورته چې قرآن کې ویلي شوي دي هر څه په پیرس دي چې چېرته ښه وي د هغې به خامخا بد وي موږ چې کله هغه ایډیوسکرسي چشمې واچوو او شي ته کتل شروع کړو یا راته بد ښکاري یا راته ښه ښکاري نو هغه بالانس ځان کې راوسته جذباتیت نه ورته د لیک د لوست او د دې هر څه لپاره ډېر یو مهم شی او دا لکه د بحث کې هم ما وکتل چې حنیف صاحب ورته اشاره وکړه او یو تصیب ورته وکړم چې دې ال پي باشاني وویل خو باشاني صاحب نیت کې نه هغه نیت کې پاتې شوی او د باشاني صاحب باره کې وړوکې خبره ورته وکړم چې دوی چې کله نیت نه بیا د باشاني ګروپ بیل شو تاریخ چالوستی او د هغې غټه وجه دا وه چې د فاطمه جنه او د ایوب صاحب په الیکشن کې هغه د ایوب صاحب سپورټ کړی او چین سره د ایوب صاحب ډیل چې دی دا ټول ده جوړ کړی
نو دلته به بیا هغه ورځ کې موضوع تنګ وو نو دلته مسؤل د مولانا په ځای مولانا نو دا خیر زه به ستاسو ډېر وخت نه لرم تاسو کافي خبرې کړې وي نو دا نو کړې وي ډېره مننه او د امیر صاحب ډېره مننه چې زه اجازه ته راوستم زه د دې کامل ماشاءالله ماشاءالله بل خبره دا ده چې دا خو خاص کر مثلا یو خاص مقام منقول او تاسو د ملګری دی ویلا او کدا چې مطلب دا چې د خبرې ښکارا کړي چې ملګری او کله کوم ښکارا کوي هغه ښکارا ونی شي نه سر دی کې یو کار کوم سر دلته د خوشحال خټک په شاعري باندې خبرو شو هغه کې چې کوم سره د اشاره وکړه هغه شاعري چې دا هغه د لپاره موږ سره په تنقید کې خپل بیمانه مشته د ډرټي ریالیزم په نامه باندې یو تحریک دی هغه شاعري مولانا عبدالمجید افغاني په خپل کتاب کې لیکي چې د خوشحال خټک دغه شاعري چې دا تاسو چې کوم شاعري ته اشاره وکړه چې دا په نفسیاتي حواله یا په ټولنیزه حواله باندې دا ډېر عظیمه شاعري ده سر زه کوشن دا کوم چې پښتو ناول کې تاسو خپل کتاب هم لیکلی دی هغه وخت پورې 2002 کې زما خیال دی هغه کتاب چاپ دی دا هغه وخت نه پس چې کوم پښتو ناول لیکلی شوی دی هغې کې څه بدلون دی او د موضوع په لحاظ سره د معیار په لحاظ لږ جواب ورکړم ستاسو کې 2000 کې زما کتاب چاپ دی اوس په څلورم ځل چاپ شو خو د 2000 نه پس پښتو کې ناولونه ډېر زیات ولیکل شول په افغانستان کې ډېر زیات ولیکل شول او دلته زموږ طرف ته بیا د 2000 نه پس سیاسي تناظر هم بدل شو ټولنیز موضوعات هم بدل شو سیاسي او ټولنیز نه مراد دا دی چې انټرنیشنل یا نړیواله منظرنامه کې هم ډېر خبره ده چې په هغې ناولونه ولیکل شول بیا یو ناولنګار هم داسې راووتو چې شل ناولونه یې لیکلي مثلا د افغانستان چې کوم احمد زید هغه شل ناولونه ولیکل هغه یو دی هغه زموږ را یادوم شل ورځې زیاتې ترجمې کړي میر احمد چې شل ورځې زیاتې ترجمې کړي موږ سره دلته پرویز شیخ چې دی هغه شل ورځې زیات نور ناولونه ولیکل او داسې بنا ډېر وخت نو زما کتاب چې دی هغه چې په 2000 کې چاپ اوس 2023 دی مطلب سلیوش کاله وشو نو په دې کزنه کتاب بیا لیکم په کار چې د دې په دوه ورځو مواد لیکم او که بیا نو لیکم نو تاسو جواب دی چې ناول په فکر کې ډېر سفر کړی د نوې موضوعات راغلي او ډېر کافي ښه او معیاري ناول یا هغه داود صاحب ولا خبره پاتې ده که تاسو نه دا لیکانې دي دا به اوس دا मार्शल पर जिम्मेदार डिपार्टमेंट में तब स्विच तो तरह लोग तो इंग्लिश में होगा पर ग्राम लगता है ना तभी टेको सर कहीं लोग मोहन सभा 8 को पानी दी और यदि के चार लीक लोग पर जिम्मेदार साथ का पूरी यदि जिस तरह से जोड़ी इंडिया 5 और 10 कमेंट्स सब मेरे पास से दामाद कोई प्रकार की चीज कानून तो वही सारा निकल नहीं सकती پښتو خاص کر دې دا خبره ده زموږ یو قسمت شته بالکل چې زموږ پښتنو ته پښتو لیکل ورځي او دا چې څومره نوی نسل دی نو دا بالکل ګډوډ بلکې زموږ ډېر لیکوال چې دا هغې ته د پښتو نوی سکرپټ نه ورځي کوم چې باړهګلی په 91 کې جوړ کړی سکرپټ دی دا د شاعرانو او ادیبانو ته هم نه ورځي دا هم ډېره مسله ده او د دې نه علاوه مسله زموږ دا چې موږ چاته څه میسج کوو پښتو کې نه نو مشکلات ډېر دي موږ همدغه پورې شو چې د میډیا په لاره باندې اویرنس ورکوو یا موږ د خپل پښتنو ته وایو چې پښتو زموږ نوي نسل ته دا ویل پکار دي چې ګور ستا پېژندګلو چې ده په ټوله دنیا کې ستا پېژندګلو کې ټول بنیادي جرړه ستا ژبه ده که زه روس ته هم ځم نو زه وایم چې پښتون ته راغلی که زه برطانیې ته هم ځم نو د پښتنو د پښتو ژبې یو ویونکي په حیثیت زه پېژندلی شم دې ته دا ویل پکار دي چې څنګه پېژندګلو شناخت کې هره حواله ضروري دا څومره ضروري دی چې زما پلار څوک دی زما مور څوک دی زما نیکه څوک دی زما نسل څوک دی زما قبیله څه ده دا څومره ضروري خبرې
قدام عشان زورين قدام ده كان زمان جبس تعلیمی نظام په دې ځای کې نه دی پکار بالکل پکار دی وګوره د تعلیمي نظام فیصلې خو بیا ریاست نه کوي نو که کله د پښتنو ریاست وي نو هغه بیا وایي چې دا تاسو ډېر شکریہ خپل یو ځای کې بیا خپل بدن کې چې نشي راځي په سبا یو ان شاء الله د خلیل سره سبا هم یو نشي رافل سفیانه بندار په نور کسان ملګري هم دیګو مرادي او د سہولت پر موږ غواړو چې مقرر کړل چې دا اسانه دا سلسله به ان شاء الله جاری او شاملو دي هم د مستقیل سری باندې هم پروګرام دا نو کوم سره هم پروګرام دا تاسو هم راځي اوس موږ خپل ګران نرماو په خاص ناصر علي صاحب ته درخواست کوي چې راشي او دا موږ مېلمانو ته کوم طرف نه راځي چې شکایت تاسو راشي یو ځای باندې راشي تاسو تاسو پښتو لیک خبرې وکړه موږ فیسټیوال هم کوشش کوو پښتو لیکلو او پښتو زده کړې کورس هم کوي او ماشاءالله تقریبا 2600 کسان د فیسټیوال نه مخکې هغه ته رجسټریشن شوی 2600 روان دي رجسټریشن روان دي